ګران کتونکو زه یم ظهور خان او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. کتونکو راغلی یو نن موږ د اصیل کاټلنګ زه خرکي ته تاسو په دې سکرین باندې وړاندې لیدلي وي. تاسو ته موږ ډېر غټ غټ ګټانه مو ښول ګټې مو ښولې کرش مشینانو یو جلک هم درته وښو. په دې وخت کې چې زه ولاړ یم نو دا د بایزي اریګیشن اوبه رابهیږي او په هغې کې ولاړ یم. تاسو ته په سکرین باندې دا کمره هم ښکاري. د دې نه علاوه به تاسو ته یو پټرول پمپ هم په سکرین باندې ښکاري. دې وخت کې زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې دا موږ هغه انتظامیې ته وسایل ښیو چې کوم کرش مشینان دلته کې لګېدلي دي. تاسو ته فوټیج بار بار ښکاري په سکرین باندې. د دغې کرش مشینانو کې چې کوم بارودي مواد استعمالیږي د هغې نه چې کومې دماکي کېږي د هغې د وجې کورونو ته او دې ځای کې ته نه لوی نه ماشومان ایون چې څاروي ځناور دا هم ته په امن باندې نه دي. د اې سي کاټلنګ ته دا خواست کوو چې یو پیره په دې باندې ویزټ وکړئ. تاسو موږ مخکې ښیو چې د دې کرش مشینانو د لاسه د دې کرش پلانټ د لاسه څومره نقصانات شوي دي دلته کې او عوام ولې بیا سره په احتجاج دی. عوام څه غوښتنه کوي د عوامو ته څه مسایل دي څه تکالیف دي. دې ځای کې د پالوشن چې کوم سیسټم دی هغه ولې نه فالو کېږي. که تاسو په سکرین باندې به دا هم وینئ چې د دې ګاډو سره د دې ټرک سره د دې دوړو ته تاسو په سکرین باندې ښکاري. دا د دې حالات دي. دې ځای کې زیاتر خلک چې دی نو هغه په بیمارو کې مبتلا دی. څه مسله ده کرش مشینانو تاسو تکلیف څه دی؟ یاره د دې نه خو موږ ته د ډېر وخت نه تکلیف دی. د کوم زاړه مشینان چې د دې نه خو موږ ته ډېر وخت نه تکلیف دی چې دوړه دا کاڼي دي زموږ بچي زموږ واړه په کورونو کې د دوړې د لاسه دې کې داسې مریضان داسې خلک پکې زموږ والد صاحب هغه د کینسر په وجه باندې دي دوړې د وجې نه چې کوم هسپتال کې ما داخل کړی و به زمانه تپوس کو جیوي دا ستاسو پلار په فیکټرۍ کې ته کار کوم ما ته مې د کار نه کوم د مسره غټي غټي فیکټرۍ لګېدلي کرش پلانټونه لګېدلي دي. هغې باوجود موږ درخواستونه کړي یو ځای بل ځای زموږ درخواست بندېږي په هر ځای کې. موږ چې درخواست وکړو الټه په موږ باندې د بابونه غورځېږي په موږ پسې راځي چې دا کار مولې کړی دا مولې داسې کړي که نه. نو موږ د دې لپاره راوتي چې یاره دا شی دا نور مشینان خو لګېدلي دي خو دا زموږ د راتلو نه وروسته لګېدلي دي. په سن 80 کې زموږ دغه ځای کې ابادي ده دې ته مخامخ دې مشین ته او هغه ابادي به تاسو ته خیر په سکرین باندې بیا ښکارن شي چې هغې ابادي چې نو هغه په سن 80 کې موږ جوړه کړې ده او د هغې نه پس مشینان پیله مشین زموږ نه په 2 کیلومتره کې لګېدلی دی. د هغې نه پس 300 د سرکار بدای کې د غالبا چې دی نو 300 غزه پورې آبادي چې دی نو لکه هغې نه 300 غز نه په آبادي کېږي. یار دا خو چې نو 300 غز خو دا خو د غر د سر نه کوي حسابې نو دا خو به 300 نه چې ډېره مطالبه کولی شئ چې تاسو دا مطالبه کولی شئ چې بارودي مواد چې کوم کېږي که ستاسو کورونو ته کاڼي درځي یا دغه یا دوړه پاسي د هغې دوړې تاسو دغه کولی شئ. نو موږ چې دی نو موږ د دې نه کاڼي راپاسي د دې نه چې هلکې دا اوس نوی لګي ته دغه اخوا مشین زموږ نه کم از کم 1.5 کیلومتر کې هغه لرې دی زموږ نه د هغې نه زموږ کورونو ته کاڼي راځي زموږ چتونه لګي زموږ واړه ماشومان موږ په کوټو ورنه نه باسو او موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. زموږ ځناورو ته تکلیف دی د څاروو د خوراک د ګایګانو مسالې دي زموږ په ډوډیګانو کې زموږ په خاکو کې په دغه کې په ترکارو کې خاکې پرتې هر وخت موږ دا نه غواړو چې دا نوی مشین دې راباندې اوس د پاسه بل ولګي ولې دې نه موږ دغه نور موږ بندول غواړو چې دغه دې هم بند کړی شي زموږ سره د انصاف دې نه نقصانات تاسو څومره شوي دي؟ موږ ته دا ابلس دوی چې د ماکه کړی دا او هغه د ماکې سره زموږ ټول کورونه کریک شوي دي. د هغې نه موږ باقاعده دغه ایستې موږ جج صاحب ته د هغې دغه غدلي دي کاغذونه غدلي دي چې زموږ ټول آبادي کړی شوي دومره درس کړي چې زموږ لوی وړو زنانو په کورونو کې چغې والي دي. زما نوم فرید علي دی. دې کرش مشینانو نه خو موږ ته ډېر زیات نقصانات دي. د دوړې د وجې ټول خلک چې کوم دی نو بیماران پراته دي او د دې دوړې د وجې چې کوم دی نو زموږ ماما چې کوم دی نو په کینسر باندې تللی دی. زموږ ورندار چې کوم دی په کینسر تللی ده. اوس یو ماشوم الریډي موږ سره چې کوم دی نو بیمار دی د دې دوړې د وجې په هسپتالونو کې هېڅ د هغه علاج چې کوم دی نو د هغو د علاج پته نه لګي چې د ده ته څه مسله ده. بل دا دا اوس دا نوی کوم پلانټ چې لګي په دې ځای کې دا مکمل زموږ د کورونو د پاسه لګي. د دې مکمل دا لاندې تاسو په سکرین باندې دا کتی شئ او دوی غیر قانوني داسې دماکه کړې ده بل اوس دا اوس لګي دا لار جوړوي ورته یې دا تاسو کتی شئ داسې دماکه یې کړې ده چې زه په خپله په کور کې ناست وم زما ماشوم زوی چې کوم دی نو هغه پړ مخې راپرېوته او چغې یې کړې. زما عزتمندو دا داسې خطرناک دماکه چې د موږ په زندګۍ کې داسې اواز نه دی اورېدلی.
او کورونه چې کوم دی هغه ټول چاودلي دي. هغه تاسو ته موږ په سکرین باندې ښودلی شو، د هغې نه موږ تصویران هم ایستي. اوس هم تاسو موږ سره لاړ شئ، هغه وګورئ. کورونه ټول داسې چاودي چې دا لاس پکې چې کوم دی نو ورځي. کورونه ټول شلولي دي. ټیک شو. او اوس دا نوې پلانټ چې کوم لګي د دې نه دا هم بالکل په هېڅ دغه باندې نه پرېږدو. موږ هر ځای ته درخواستونه هم وکړل، خو موږ چې کوم ځای ته درخواست وکړو نو دوی لاړ شي، دوی له پیسې ورکړي. هېڅ حساب ته موږ کړی، اریګیشن ته موږ درخواست کړی دی، مردان ته موږ لاړو، بله وردګ موږ تللي وو. موږ چې کوم دی دغه وکړو، ورسره جج صاحب ته موږ کاغذونه پیش کړو. او د دې دوړې د لاسه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. که په کمره کې دننه یو څیز پروت دی چې سهار موږ راپاسو، په هغې د پاسه دوړه پرته وي. دغه مشینان دی او دا مشین خو موږ په یو قانون باندې نه منو، موږ شرنګ کوو، هر څه کوو، خو موږ دې مشین لګېدو ته بالکل چې کوم دی تیار نه یو. دا ټول کورونو والا زنګ سره متفقه دي چې زنګ به بالکل دا یو اواز دی چې بای دا مشین موږ نه منو. د دې دوړې د لاسه خو چې تاسو په دې روډ باندې مخکې لاړ شئ، تاسو ته پته ولګي دوی سره د حقو ځایونه نشته، په روډونو د پاسه دغه اچوي او ټولې دوړې دي. بلکې د ګاډو وال نه تپوس وکړئ چې دا څومره ګاډو وال راځي، دوی نه تاسو دا تپوس وکړئ چې تاسو ته د دوړې د لاسه تکلیف شته یا تکلیف نشته دی. ماشومان یې د لاسه چې کوم دي بیماران دي، ټولې سینې د ماشومانو خرابې دي، ټول ټوخي دي. او د دې دوړې د لاسه 3-4 کسان چې کوم دی دلته کې دغه شان وفات هم شو. دنګ دا رشته دار دي دلته کې، دا ټول مخکې چې کوم دی دا کورونه جوړ شوي او دا مشینان اوس هم بنګ باندې دا نور مشینان لګي. د دې د لاسه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی د مشینانو د لاسه. مونږ د دې میډیا په ترو باندې یو څو خبرې کول غواړو. دا زمونږ دا نږدې کورونه دي او دا ورسره خواته دا مشینان لګي. د دوی په سر باندې هر ټایم مرګ ولاړي، هېڅ پته نه لګي. بلاسټینګ د شپې کېږي، د ورځې کېږي. بس دا هر چا خپله مرضي ده، نه د ګورنمنټ څه شته. دا ناجایزه ټول لګېدلي دي. مونږ حکومت ته کوم چې زمونږ ایم پی ای دی ملک شوکت، هغه مونږ دپاره دې کې لیټر هم کړی دی او مونږ د هغه مشکور یو. خو بیا مونږ هغه ته وایو چې دا شی دې بند کړی شي. بیا زمونږ منسټر صاحب دی علي محمد خان، مونږ هغه ته دا یو درخواست کوو چې د هغه زرتاج ګل چې کومه منسټره ده د ماحولیاتو، مونږ به درخواست وشو چې په هغې مونږ له کار وکړی شي، دا کار چې بند کړی شي. دې کلي نه خوا 25 یا 30 زره آبادي ده. د هغې ټول مونږ ته زندګیانې محفوظې ځکه نه دي. دا دوړې چې دي نو په دې کورونو کې 2-3 کسانو ته چې کم کینسر شوی د هغې میډیکل ریپورټونه شته، صرف د دوړو د لاسه شوي دي. بیا د خرکي په پل کې د ډي سي او د اے سي کلي کچېرې کې چې کومې خبرې شوي دي، هغوی دا وینا کړې ده چې دا شی ناجایزه دی. چې کله ناجایزه دی دغه مشرانو ته چې اوس پته ده دا ولې نه بندوي. دې باندې اوورلوډینګ، دومره اوورلوډینګ دی چې داسې وخت راغلی چې د علاقې د ټول خلک خبر دی. په یو ورځ د یو کور 3 ماشومان وفات شوي دي، بیا 2 وفات شوي، دا 1-2 خو دوی ته په ارامي چرګان جوړ کړي دي، نه د چا څوک تپوس ته او بالکل څه دغه نشته. مونږ میډیا والا په ترو باندې دا خبره رسو ایم پی ای ته، ایم این ای ته، منسټرانو ته، د ګورنمنټ ښه مشرانو ته چې راشي دا غیر قانوني شی دی بند کړی شي. دا ګوره یو کور نه دی چې یو کور دی، او که یو کور دی د هغه څه حق دی. دا غټ پلو دی، اخوا 25 زره کلی آبادي ده او ټولو خطره ده، د هغوی زندګي محفوظه نه ده. مونږ بیا ټولو ته دا درخواست کوو چې زمونږ د احتجاج دی په ښه طریقه باندې چارواکو ته ورسولی کېږي. که چرې نه نو بیا به مونږ دا ټول کلی راوباسو. دا خلک به نو ستاسو دا خوښه ده چې مونږ ټوپک راوالو، نو چې دا کله بیا په خوښه نه کېږي نو د ټوپک په زور باندې به دا شی مونږ بندو. مونږ حکومت ته بیا درخواست کوو چې کم اے سی دی د دې علاقې سی چو دی، ډي اس پي دی، ډي سی دی، ډي پي او دی، چې مونږ تاسو ته سوال کوو چې تاسو زمونږ مشران یې، تاسو زمونږ دا خبره واورئ. مونږ په دې مه مجبوره کوئ چې مونږ له وړې ټوپک او تماچې راوالو. که چېرې تاسو دا وایئ چې دا روډ بند کړی شي، سبا به مونږ په کلي کې اعلان وکړو، تاسو بیا راځئ او بیا مذاکرات کوئ. مونږ دا درخواست بیا کوو چې د مذاکراتو نه مخې ته راشئ او دا شی بند کړئ. کم شی چې قانوني دی هغه دی، دا مکمل غیر قانوني دی. دوی سره هېڅ نشته. لیز به په یو کس باندې وربشي، په ماین په دفتر کې به هغه پیسې وخوړلی کېږي، نو هغه خبره به چلیږي او لیز شتن نه. دویمه غټه خبره چې دا ده، دا د بایز ایریګیشن سکیم
دا د ANP په دور کې د 34 ارب دا پراجیکټ مونږ له شوی دی 34 ارب روپۍ نن سبا لګول دا څه د ګپ خبرې نه دي په اوسني ګورنمنټ کې دومره فنډ نشته چې هغه سبا مونږ له دا کار وکړی شي نو خو دغلته د شاته یو ټنل دی دا د هغې سره نږدې بلاسټینګ کېږي د ملکان اکسین ته پکې لیټر شوی دی نو اکسین صاحب که تا چېرې پیسې خوړې دي نو دوی له واپس ورکړه دا چې کم از کم 20,000 ده یا 10,000 دا ایکړه ځمکه ده د خرکي ده د لیاسي ده د بابوزیو ده او د کوی ده که دا نیر چرې دا ټنل بند شو دا ټوله به بیا زړه په زړه هغه وچه علاقه پاتې شي مونږ دا درخواست کوو ټولو ته په شریکه باندې چې زمونږ درخواست یې واورېدل شي که چرې نه نو بیا به دا لو روډ بند دي بیا به غوټ کلین راوباسو دا صرف اوس دا 83 کوره خلک راغلی دی نو موږ درخواست کوو افسرانو ته مشرانو ته چې په دې زمونږ عمل وکړی شي که چرې نه نو بیا به موږ په زبردستۍ دا بندو والسلام